انشاءالله که دلدل کې ته فساوي که نه دلدل کې داسې خټو کې چې بس په قطع دې بره نه راځي به دې الله جل شانو راوباسي. دشمن به نه پاتې کېږي. دشمن به لومبی خو خدای به دوست کې که دوست نشي نو خدای به تباه کړي. دویم هر یو کار به د وخت نه مخکې به الله کوي. ستا په زړه کې ستا په مازغو کې او ستا په زړه کې به یو خیال راشي یو خواهش به راشي چې کاش دا شی زما وی الله به هغه شی درکوي. یعنې زما عزتمندو چې څه مقصد دپاره دی ووي که نه الله جل شانه برابرېدو. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو ټول بخیر خبر خوشحاله او چې کم ځای کې هم یئ الله جل شانه دې تاسو خاد آباد اور خوشحاله ساتي. زما عزتمندو په دې ویډیو کې 2 آیاتونه دي او په 2 آیاتونو کې داسې کمال موجود دی داسې عظیم الشان آیاتونه دي چې یو کې د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم شان مبارک الله تاسو مونږ ته ویلی دی او په دویم کې الله جل شانو خپل بڑائی خپل قدرت او خپل عظیمواله بیان کړی دی. دا چې کم انسان سهار مصپسې او ماښام مصپسې 7 پیرې 11 پیرې یا 21 پیرې وایي نو الله جل شانو هغه دپاره به کافي شي. د ده دشمن به نه پیدا کېږي که ای خدای به ختم کړي او که نه ختمېږي نو خدای به تباه کړي. دویم دا چې کم کار ته هم ته لاس اچې نو هغې کې به الله 100% کامیابي درکوي ناکامي به ني. دریم که چرې ته غواړې چې رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ما ته په خوب کې راشي نو دا آیاتونه به وایي چې د شپې اوده کېږي هغې پورې وایي چې څو پورې خوب نه دی درغلی خو روزانه دا به د زندګۍ معمول جوړی چې یو پیرې خوند والي که نه نو قسمیه درته وایم چې د مرګه پورې پرې به نه دی انشاءالله تعالی. او دریم که روزانه 100 پیرې دا آیاتونه مبارک ته وایي روزانه 100 پیرې بیا په سکون سره اطمینان سره خوبونه کوه. خپل کوشش خپل محنت په جاری ساتي دا پکې شرط دی. نو زما عزتمندو لا جواب عمل دی او داسې خزانه ده داسې خزانه چې شاهد داسې خزانه تاسو ته میلاو شي. د دې قدر وکئ د دې قدر به تاسو داسې کوئ چې د دې اهتمام وکئ او دې کې چې څه دي په دې باندې زموږ او ستاسو ایمان دی. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. دا وګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم 3 صفتي نمونه مخې ته راغلل یو عزیز بل چې کم دنو رؤوف او رحیم. بدی بیا تاسو سرچ وکئ وګورئ چې سورة توبې آخري 2 آیاتونه فضیلتو صفتو او د دې کې څه کم یو شیز موجود دی. بیا بل فإن تولوا فقل حسبي الله که ته په الله توکل کې او الله ځان ته پاره کافي کې نو بس نو بیا څه پاتې دی وروړې. لا اله الا هو هغه یو الله دی بل معبود خو نشته که نه دکه یو الله دی. علیه توکلتو وهو رب العرش العظیم چې په هغه باندې تا توکل وکړو په هغې ذات باندې تا توکل وکړو په هغې ذات چې کوم د عرش مالک دی او عظیم دی. زما عزتمندو د دې صفتو د دې معنی چې ته وایې نو په سړي باندې هغه ویښتو درېږي. دا که تا په زندګۍ کې 1,50,000 برابر کو انو بس بیا زما عزتمندو د دنیا او د آخرت ټولې خزانې ستا شوې. ډېر زبردست ډېر لاجواب ډېر عظیم الشان آیاتونه دي چې څنګه کلمه ده لا اله الا الله بیا محمد رسول الله. لا اله الا الله کمپلیټ نه ده چې څو پورې تا محمد رسول الله ویلی نه دی. اشهد ان لا اله الا الله کمپلیټ نه ده و اشهد ان محمد رسول الله څو پورې چې تا ویلی نه دی. که یو سړی ایمان هم راوړي
نو الله او رسول به دواړه یو ځای کوي، دواړه باندې ایمان به راړي، نو هلته به مؤمن کېږي. دغه شان سوره توبې آخري 2 آیاتونه زما عزتمندو، لومبی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په باره کې آیات مبارک دی او بیا الله جل شانو مبارک دی. نو دا زما طرف نه ټولو میندو خویندو وروڼو ته ټول ته اجازت دی او دړه په صدق سره وایي او ټولو ملګرو سره دا شیر کوي، ټول میندو خویندو سره دا شیر کوي. انشاءالله که دلدل کې ته فساوي که نه، دلدل کې داسې خټو کې چې بس په قطع دي بره نه راځي، به دې الله جل شانو راوباسي. دشمن به دې نه پاتې کېږي، دشمن به لومبی خو خدای به دوست کړي، که دوست نشي نو خدای به تباه کړي. دویم هر یو کار به د وخت نه مخکې به الله کوي. ستا په زړه کې، ستا په مازغو کې او ستا په زړه کې به یو خیال راشي، یو خواهش به راشي چې کاش دا شی زما وی، الله به هغه شی درکوي. یعنې زما عزتمندو چې څه مقصد دپاره دی ووي که نه، الله جل شانو هغه برابروي. د لوی الله په نوم سپارم. د الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.